ډېر زیات افسوسناک خبر در سره شریک کوم مهرباني وکړئ چې دا ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ چې زموږ هغې خویندو ته ډېرې زیاتې دعاګانې وشي. په کرک کې چې کومه واقعه مخې ته راغله ملګرو ویلی کېږي دا چې سرکاري سکول دی او ویډیو در سره په دې ویډیو په اخر کې شریک کوم چې کوم حالات په دې وخت کې په کرک کې روان دي. سرکاري سکول دی ملګرو، په هغې کې زموږ د دغه خویندو پریکټیکلو د 9مو یا د 10مو نو هغه خویندو داسې چل کړی ملګرو چې ټینکۍ نه اوبه څکلي دي. نو هغه ټینکۍ کې ویلی کېږي دا چې یا څه زهریله څه ورچولی شوي دي یا په هغې کې چې هر څه تحقیقات به د دې خبرې وشي، خو د 25 نه 40 پورې زموږ هغه خویندې یادېږي چې د هغوی حالات ډېر زیات خراب دي. څه پکې داسې دي چې هغوی خپل والدینو هسپتال ته ورسول، څه انتظامیې والا ورسول، خو د هغه خویندو دپاره د دعا اپیل دی. هغه ویډیو در سره شریک کوم چې کوم حالات دې وخت کې په کرک کې روان دي، د هغه سکول مخې ته هغه والدین څومره پریشانه دي. نو د دې خبرې تحقیقات هم وشي چیرې په دغه ټینکۍ کې داسې څه چې زموږ دغه خویندو ته اوبه وڅکلې او په هغوی باندې یا بېهوشي راغله، دې ځای ته ورسېدل. که چېرې داسې چل چا کړی وي چې دغه ټینکۍ ته زهریله څه ورچولي، نو زه وایم انسانیت ختم شو، مسلماني ختمه شوه. که چېرې دغې ته څه زهریله څه نه ورچولی شوي، نو دغه اوبو ټیسټ دې وشي چې آیا وجه څه ده چې زموږ د دغې خویندو دغه زندګیانې دې حد ته ورسېدي. کم حالات به په دې وخت کې په هسپتالونو کې په کرک کې هغه والدین چې هغوی دغه خپلې لوریان د تعلیم دپاره رالېږلي وي، نو په هغه والدینو باندې به په دې وخت کې څه تېرېږي. نو دا ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ چې زموږ دغه خویندو ته ډېرې زیاتې دعاګانې وشي. کوم رپورټ چې ما ته راولېږلی شو، کومه ویډیو ما ته راولېږلی شوه، نو د هغه ورور زه ډېره زیاته شکریه هم ادا کوم چې زموږ سره دغه خبر شریک کړو چې نوید به زموږ دغه پښتنو ته دا ویډیو مخې ته کېده چې ډېرې دعاګانې وشي. راځئ د دغه ورور دا رپورټ واورئ چې هغه څه وایي. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان. چې زهریله څه شا ملاو کړو یا اوبو کې بل شامل شو، دا زهریله څه وجه د وجوهاتو پته یا نه لګي. دلته چې په درجنو او تقریبا د 25 نه زیاتې فیمیل چې دي سټوډنټس هغه بېهوشه شوي دي او 11-22 ولرغلي هغو یوړلې او زنه چې دي هغه والدین په خپل اپنی مدد آپ په تحت یوړلې ځکه چې هنګامي حالات جوړ وو. تاسې ګورئ دا یا والدین پیرنټس چې دي هغه په انتظار دي ټول او ټي هسپتال ته رسولي دي او دا تاسې ګورئ یا پیرنټس ټول په انتظار دي. دلته کښې گورنمنٹ گرلز های سکول جنری بلال خیل چې دلته کې اوس سبي پریکټیکل وه، هغې کې زهریله اوبه دي څه شله ده تقریبا د 25 رسې سټوډنټس دي، دا نه به زیاتې وي، هغه بېهوشه شوي دي. ایمرجنسي بنیاد باندې 11-22 وله رسېدلي او هغو خپل مدد شروع کړی ده. لہذا والدین چې دي څوک دي هغو اپنی مدد آپ په تحت مدې خواهم پرایویټ سورس مدې او اسپتال ته ورسولې بچی لګیا دي. خو یا د حلقتونو خدشاتو پته نشته چې څه بوی څه به نه وي، خو دور اسپتال سره به رابطه کوو. خو بهرحال دلته کې دا والدین چې دي دا موږ غږو چې آیا دې څه انفارمیشن دې سره شته که نشته دي چې دې څه دې باره کې جی تاسې څه دې باره کې جی جی بس څه به ووایو، خو داسې موږ دلته تحقیقات کولی دي. دا ویل دا خو یوه بچی خو نه دی چې یوه بچی کوم بچی دی، دا خو که دا هغه حلقتونه وشي دا خو لوی تبعید وکړي. د دې تحقیقات موږ ته وشي دا څه وجه نه ده اوبه زهریله شوي دي، نو موږ به دې باندې مطمئن وو. نور موږ دې کې څه وایو نه چې فلورون لوړ وڅوک څه وایي دا خبره دي. دا تاسې ګورئ جی سره دښمني شته نه مو ته شته، خو چې تحقیقات وچاره ارغونه وه پولیس هغې محافظ کړی وه نو د اوبه او مالدار چې دی یا وسره شي هېڅ پته یې نه لګي. دا یې چې اوسه پرې د پولیس څوک ښه نه درغله چې دلته کښې سیکورټي لوړی په اوبو باندې چې اوبو کې شا شته نشته دا څه دي څه نه دي. تقریبا نیمې ګنټې نه زیات ټایم شوال ګنټه شوله جي اجا ته څه یې جي دې باره کې